الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين زباڑی معزز و مشرانو بیان اوریدونکو حاضرین و غائبین الله جل جلاله دی ستاسو زمون د ټولو مسلمانانو دا مبارک او عظیمه میش چې عبارت د محرم الحرام نه ده الله دې موږ تاسو ټول ته هر عمل کې هر فعل کې هر قول کې خپل رضا شامل حال کې مد دریمی سپاری د سورہ العمران آیات مبارک تلاوت کو دلتا اللہ جل جلالہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د بچو مبارکو شان او مقام دلته ذکر کړي او بیان کړي دا د محرم میاشت مولوی صاحب دلته د جانماز باندې کړه دلته به نور خلق د محرم الحرام په میاشت کې بعض اهل باطلو دا میاشت خاص کړي دا صرف او صرف د شهادت حسین سره رضی الله تعالی عنه شهادت حسین دا یو تقدیری مسله او مخی تراغلا افراط او تفریط د دین اسلاف منع فرمایلی یو سړی وای
ستا پلار منم ستا نیکه منم خو تا د هغې زوی او خادم او ورور نه منم، نو دا د دې مشر منل دا د هغې نه انکار دی. او یو سړی وایي زوی منم نوسی منم، خو د دې نوسی د نیکه خیرخوا نه منم، د خپل نیکه خیرخوا او مشر دا نه منم. نو گویا کې دام حق ته رسیدل نه دي، ځکه د دې کشر عظیمت او شان د مشر د شان نه معلومیږي. دا پکې نه لګي د کشر عزت او مقام دا د مشر نه معلومیږي چې مشر خاوند عزت او خاوند کمال دی، نو کشر ته د هغې وجنه عزت او کمال ملو دی. نو اهل بیت الا معظم دی چې نسبت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. نو دا کمال نه دی چې شان د اهل بیت ومنو او شان د صحابو ته په نقصان ورسو، نو دا کمال محبت نه دی بلکې دا کمال نقصان دی، سره نقصان ته ورسېږي. نو ان شاء الله العزیز ټیم دلته مختصر وي او لندو الفاظو کې که الله ته منظور ونو به بلی جمعه تم زما ان شاء الله د بیان اراده د دلته نو سم موضوع باندې باندې خبره کوم ان شاء الله. نن به شان د فاطمه بیانوم ان شاء الله رضی الله تعالی عنها وارضاها. داویدار د محبت د فاطمه منګیو الحمدلله اهل سنت والجماعت. زمون ته اهل بیت دا د هر چانه معظم او محترم او مکرم دي. ولی محترم دي ولی مکرم دي ولی معظم دي په زبان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. محبوب مبارک فرمای فاطمه زما حصہ دا، زما د بدن ټوټه دا، زما د زړه ټوټه دا. او څوک چې د فاطمه د بچو سره مینه کوي الله تور سره مینه وکا، نو موږ به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دعا مصداق ځان ګرځو ان شاء الله. نو بعضی خلک هغه دومره په بیا دبای کې حد کراس کړی دی چې الله ذلیل کړی دی، د اهل بیت بے ادبی کړی دا الله ذلیل کړی. او ډیر خلک داسې دي چې هغه د اهل بیت دومره شان ته رسیدلی دي چې هغه شان شریعت جناب رسول الله ته ورکړي هغه را واخلي په اهل بیت کې یو فرت ورکی. نو دا د اهل بیت عزت نه دی بلکې دا د هغه بی عزتی د نو دام نقصان ته ورسیدل. نو درمیانه خلق اهل سنت والجماعت دي. سالور ائمه امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفه رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین. د دې سالور ائمه مقلدین چې دي الحمدلله دا په حق دي، او چې د دین څوک اخوا دي خواشوي نو خلقنا لار خطا شوی دا خو چې د دین اخوا دي خواشو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک تا چاول چې ته پشان د علی کرم الله وجهه او د امیر معاویه رضی الله عنه مبارکی سوي هغه مبارک ډېر خپل جواب ورکو. وای چې الله د چا په جنگ کې زما تورا زما د لاس نه غرزولې دا، زما لاس توري ته نه دی رسولې. د ابو حنیفه د جبه سکار دی چې د دې لوی غرونو په منځ کې خبرې کوي، دا د اهل علم کار دی. دی وجنه نن درته د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور مبارک شان بیانوم فاطمه رضی الله تعالی عنها. او دی آیات کریمه کې داغي د بچو خبره درته کوم، د حسن او حسین
دا علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا هغوی مبارکانو خبرکم او بلی جمعه تک الله ته منظور وا او منتجوندو صحت مو برابر ان شاء الله بلی جمعه ته د فاطمه رضی الله تعالی عنها د بچی د شهادت خبرکم د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهم عزیزانو زه خو د شور عادت ما دغه زمونږه امرګری خوران دلته دومره تکلیف د پېښور نه وکړو خپل گاڑی او پاغي کم از کم زه چې کله راځم زما 14-15,000 روپو د تیلو خرچه کی د مرګرو خارانو خپل گاڑی او دومره نو دی وجنه زما د تعلق کم دی نو صفته لګینا نو الله رب العزت بیان کې زما د دې خلقو هغه مینه پیدا کی کوم مینه چې زما د مدرسې د خلقو ده ځکه هغه کی الحمدلله یو واجبه ولولدا نن غالبا د بټابد نو تاسو راغلی تاسو را لیکن الله دې خوشحالي در نصیب کړي موبایل تاسو کړو دای وټابات نو دی ال ترازی کله کړه رونو زه الله تعالی ډیر شکر گزار یم خګوان په ارزه کې خوي کده 2 ورځې ولی نه دا زمون اجي صاحب دی د دې بچي دا ډېر پاک خلق دی الله دې نور معزز او مکرم لري دیندار دي عاجز او خوې دی پکې یعنی ما ډېر رابطي وشولې یو ځنه بل ځنه چې منزله ال تراشه بل ما ولنه دا زما دا اجي صاحب رحمت الله علیه د بچي دا دغه یو صدقه دا د روح به خوشاله شي مونږ غي سره د وعده د مینې دا او د محبت ته ان شاء الله خدای دې مونږ ته هغه عمل را نصیب کړي چې صرف د خدای د رضا ده پاره دا دنیا ژوند روان دی د اسمکه باندې سل کال وړاندې نور خلقو سل کال بعد بنوري مینس کې او سورز د پاره مونږ څوکیدارانیو به به زمونږ نه پاتې شي دا د دنیا ژوند مونږ داسې دی نو الله دې زما د بیان ثواب اولا د اجي صاحب د زوی روح تورسي او هغه په مینا باندې ما په دې جمعه چې کله مون کار کولو مون پینوم کې خودو په دې خاطر مې کې خودو چې دا په ما ډېر ګرانو او دې څه وخت کې چې سړی امیوي قران شریف علم دای نه کړي او هغه په داسې او جذبه باندې اوس مکوالی او پاغي باندې آبادیو کې نزوې مړ هغه سړی دی چې شاته تینه صفات نشي ژوندې هغه سړی دی چې داغې نه شاته لوی خیر کثیر پاتې الله دې زمونږه دغه خانقاه او دغه مدرسه او دغه مسجد د ټول امت به نبی علیہ السلام د هدایت ذریعہ وګرځي نو زما دې ګوان ته یو درخواست دی چې ګوري دا راکړې نعمت په دې شکر استل پکار دی نه لاس ستړې نه خپس ستړې نه مال لګېدلې مفتو کې الله رب العالمین گلشن درکړې او کدا موږ تاسو په اعمال او آباد کو خدای به د کې نور مزید ترقی واچي او کدا موږ تاسو په سپک نظر وګورو چې مړه دا خداغه جمعه ته دا